तफसीली खिताबों की हज़रत मौलाना गुलनुर शाह से। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह सलातो वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व हुवा सय्यदुना मुहम्मदिन अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहदुन। अल्लाहु समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब ला कहा वो ला हुआ। जब ला कहा वो ला हुआ। वो ला बिस्मिल्लाह ला हुआ। जुज़ ला हुआ कुल ला हुआ। जुज़ ला हुआ कुल ला हुआ। फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। अल्लाह के बारे में अक़ल दलाइल पेश न कर। अल्लाह के बारे में अक़ल दलाइल पेश न कर। अल्लाह को भी एक बुत न बना इस दुनिया के बुतखाने में। कप तकदीर द कोटे सुरे बंद न करे। कप तदबीर द कोटे सुरे बंद न करे। दा तकदीर द जहागा कोटो बसासी। द दरियाव हर चपवाई चिपासी। खुदवल बदी लासुना पोरिबासी। द जुमला बदो सर तन आसानी दा। द जुमला बदो सर तन आसानी दा। खरसवल बशीलट ख्वाए पा कसाबानी। खुगो इज्जतमंदो, नन माता दासी सुरूर दासी खुशहाली महसूसिएगी। तशबीह लेकिन नन ज़प जन्नत की आमा। जा आफरीन दगा मुअल्लिमे तो वरकोमा
کم معلمه کم معالمه د کم ځای نه چې فراغت حاصل کړی د هغې په اساتذو باندې آفرین وایم په دغه اداره باندې آفرین وایم او بیا د دغه بچي په مور او پلار آفرین وایم بیا دغه بچی چې په کم کور کې ده په دې باندې زه خوش آمدید وایم چې د خاډګل په آخر سر کې څه خار نه څه کلی نه یو آخري انتها کې د کم ځای نه چې فراغت حاصل کړی دی نو دغه بچی ته زه دوباره مبارکباد پیش کوم چې تا د خپل د اساتذه کرامو حق ادا کو تا د قرآن حق ادا کو تا خپل حق ادا کو اللہ دی دس توفیق دس همت دی اللہ نورو بنات دا ہوا بیل دی ورکی اللہ دا ہوا بیلونو بختوری تاسو دا ہوا بیلونو اے مستوراتو اے بنات دا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دا نارینونا پا ہر محاذ کے گٹا کرے دا دا فرعون بی بی آسیہ دا فرعون بربریت و ظلم تے ونکتل او لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہوئے فرعون ہو آگا فرعون ہو تا بن اسرائیلو ماشمانونی حال بچی ہم نا پر خود اللہ بے زحا کولو آفرین شی پا آسیہ باندی چې د ظلم او د بربریت مقابله وکړه خپل جان الله ته قربان کړلو اے د هوا بیلونو هغې په دواړه لاسونو په دواړه خپو باندې میخونه ټکوال په دا حالت کې خوي چې الله ما ته په جنت کې کور نصیب کا اے د هوا بیلونو شعیب علیہ السلام دلونی یو ملمه دی ناشنا او پلار ته سفارش کوي یو کتاب کې مالی دولو وی دنیا کې درخ قسم خلق ډیر اخیارترین تیر شوي دي یو د شعیب علیہ السلام دغه دلونی یو عزیز مصر چې یوسف علیہ السلام یو پیژندو یو ابوبکر صدیق چې حضرت عمر ته رضی الله عنهما ته خلافت سپارل ادوانونی خپل بابا ته وایي چې بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین دا لک چې کوم ده ناشنا لک ده او دا نوکر د نو د پاره
ټول خوبیانې پکې دي د ټول نه لوی خوبي دا ده چې حیا او غیرت پکې دی آدم علیه السلام زامنو ځان کې حیا او غیرت پیدا کول غواړي هغه دو کې یو نکاح شوله حضرت موسی والا نبینا علیه السلام سره تفصیل شوی دی بیا واپس مصر ته ځي شعیب علیه السلام دغه لور په نازک حالاتو کې ده او بیابان کې پرېږدي موسی علیه السلام او فرعون ته مقابله لازم فرعون ته دعوت دپاره ځي تاسو به وکئ حوابیلونو تاسو به دا وکئ چې خاوند وی چې زه لاړم ته اوس کښېنه دلته او اولنې محمد رسول الله ته چا تسلي ورکړی دی هغه زنانه ده ایمان چې نصیب شوی دی لا اله الا الله محمد رسول الله اولنې لا اله الا الله تاسو ویلې دی ښه اے بناتو اے مستوراتو اے بختورو تاسو کلمه اولنې په دنیا کې تاسو ویلې دی رسول الله ته اولنې تسلی اطمینان او سکون تاسو ورکړی دی د حوابیلونو حضرت خدیجه هم د حضرت حوابیل لور وه او په تمام جهادونو کې د ټولو نه لوی کردار دا د حوابیلونو ده ښه دا سوچ د خپل ذهن نه وباسئ زه پیدا د خاوند خدمت دپاره او د بچو د خدمت دپاره یم نه د امت محمد صلی الله علیه وسلم د نیمې نه زیات امت ته یې محمد رسول الله پر تاسو باندې فخر کې اقامت کې چې زما امت دا امت دی د سړو پیدایش کم د زنانو پیدایش سوا او حضرت اسماء ام سلمہ دے دیے کہ کم صلح وشولا بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو تمام صحابه خپو چې مونږه کمزوري اختیار کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې ځان حلال کې قرباني وکړئ هېچا لاس کول نه چې په دې حال کې مونږ څنګه بغیر د عمرې نه لاړ شولو خیمه ته راغی ام سلمہ سره مشوره کوي ام سلمہ سره مشوره کوي د آدم بچو نانینو د خپل بیبیانو سره مشوره کوي ښه دا خبره غلطه مشوره ده چې مشوره به کوې خو منې به نه دا غلطه مشوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمې تپوس یا رسول الله ولې پریشان یې صحابو ته مې چې حلال کې قربانیانې وکړئ نه یې کوي یا رسول الله په خپل حضور مټ ورغله خپل قرباني وکړه صحابه یې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتل او قرباني یې حلال کړله بیا صحابو کې بیا صحابه نو
كانوا أفضل هذه الأمة. صحابة كانوا أفضل هذه الأمة. الرسول فرمائي چې د دې امت بهترین خلق هغه صحابه. أعمقها علما، علم ډېر جوړو. أعمقها علما، علم ډېر زیات جوړو. وأقلها تكلفا، وجون ډېر ساده جونو. جون ډېر ساده. اختارهم الله لصحبة نبيه. دغه صحابه الله خپل د پیغمبر د ملګرتیا لپاره انتخاب کړو. ولإقامة دینه، او د شریعت د نفاذ لپاره، اقامت دین لپاره دغه انتخاب کړو. صحابه پاسېدل، هغه قرباني شروع کړله. دا یو مور د مشوره باندې امت مور وه. زنانو په دین اسلام کې ډېر لوی حیثیت دی. د زنانو په دین اسلام کې ډېر لوی مقام دی. ځکه چې مور مقام تو ګورو چې د خپو د تلو لاندې جنت دی. دا مور خو زنانه ده که. د خور مقام کم حیثیت، د لور مقام کم حیثیت. فاطمه الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه. چې کله به راله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چادر به فاطمه الزهرا ته به غوړوله. او دا ترور مقام او د خور مقام حیثیت د زنانو، د مور، د خور، د لور، د خورزه، د ورېرې حیثیت دی. د دې نه بالو شي کې دی ښه. هر زنانه به دغه حیثیتونه به وي. د بیبي حیثیت به هم وي. دا به د مور حیثیت جوړېږي. دا ټول قابل قدر. لیکن معاشره او د یورپ د بدینی یلغار مسلمانانو باندې او بیا خاص کر په زنانو باندې داسې یلغار یې وکړو. کم یلغار چې عزازیل شیطان په جنت کې حضرت حوا او حضرت آدم باندې کړو. حضرت حوا او حضرت آدم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام د دوړو نه جامې ویستلې. وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. او د جنت د پاڼو باندې خپل ځان د پټولو کوشش به کول. صرف خاوند او ښځه خاوند دي. خو د حیا او غیرت دغه ته ویل کېږي چې ځان به پټول، چې جنت جامې ویستلې. دا شیطان ویستل. د حوا بنو په دې دور کې خو به زنانو نه خو به نه ایستلې د شیطان جامې. د خارګل زنانه ما نه دي لیدلې. خو زه عامه خبره کوم. د خپل د علاقې د کلکول خبره کوم. د تل لمتې، د بیاړ بیرکوټ، د پاتراک، د شرنګل وخت هغه لر سره پوری.
د ټولو زنانو نه د بعضې د حیا او د بې شرمو زنانو نه شیطان جامې وایستل داسې جامې وله ورکړله د معاشرې داسې جامې چې په دغه جامو کې دغه لور زما دغه خور زما دغه رندار زما د په دغه جامو کې آزاد کېناستې نشي پکول داسې جامې وله ورکړلې نوم د جامو داسې رنګ چې د وجود سره یو رنګ داسې فټ د وجود سره چې د وجود ټوله حصه د غیرتي پلار ته ښکاري د غیرتي رور ته ښکاري د خپل زوی ته زامنو ته ښکاري دغه زنانه دي چرته یو شیشې ته ودرېږي دې خپل ځان ته وګوري آیا د دې د وجود د کومه حصه کومه لوړه جواره ځای چې هغه بل ته نه ښکاري د جامو مقصد خو پرده ده چې د زنانو زیب و زینت حسن د زنانه ټول عورت دی ټوله پرده د زنانه د دې نوم هم عورت دی او د عورت ویل کېږي پردې ته ته خو ټوله پرده او پرده یې تا دا ځان ولې وشرمول تا داسې جامې ولې واټول ولې دې واغوستل داسې جامې چې ستا د وجود ټول عکس غیر ته ورکوي خو شیطان خو څه معمول هلک خو نه دی که نه زما ستا د نیا او د نیکه نه جامې ایستلې دي زما ستا نه جامې ایستل خو هغه ته څه ټیپر هم نه ښکاري او بیا خاص کر ای د حوابلونو په غم او په ښادۍ کې آیا ستاسو ستر ستاسو پرده دا ممکن دی چې وایي کوي په غم کې هم د الله حکم ټول ماتېږي په ښادۍ کې هم د الله حکم ټول ماتېږي ولې دغه ته خو الله نه منې بل دې خو ته ستر کې په دې غم او ښادۍ کې د الله حکم معطل دی ځوان دی دا د الله ویلي دي چې ته ستر مه کوه ته پرده مه کوه غم په روز باندې په دې دور کې یو بل لعنت ډېر عام شوی دی نه جان نه پہچان او هغه زنانه هم د لرې ځای نه د غم کور ته راشي خپل خپلوان هم ټول د غم کور ته راشي مونږ د کوهستان خلک نو دلته خو ډېر زور وکړو نو پنځه شپږ نهه لس کمرې به وي شپېته اویا زنانه او د میراث بلځې خو بیا بچي هم نه وي که نه د میراث بلځې 12 زامن وي د بچو سره هغه کور ته راشي نو څونه واشروبونه به وي په دې کور کې بچي خو دا نه مني چې دا غم دی نو آیا تاسو چې د غمزده کور ته ځئ نو د غم د سپکول دپاره ځای که د غم د درنول دپاره غم تاسو په دې کور کې سوا کوو که کم ووایي تعزیت خو دا نه شلو تا خپل رواج پوره کو و خلق مطالبه کوي چې زما غم لره نغله فلان فلان نه و دا رسم دا ختم که زنانو د معلمې ته کېدای شي چې د پدس قرآن کې ویلې به هم وي
د زنانو په غم په کور کې اجتماع کول دا حرام دی. د دې په حرمت کې تمام علما اتفاق دی. نارینه چې کوم تعزیت ته راشي په دې کې معمولي غونډه جواز شته دی. دغه رسمونه په دې کې د نارینه‌و دپاره هم نشته دی. خو خادي خو پرېږده نو خادي کې د حوابلو مونږ خو ساده خلکو د دې کوهستان که هغه کوهستاني برادري ده که پښتون برادري که ګوجر برادري ده مونږ سادهګان خو ټول کوهستاني یو. زمونږ په علاقه کې د سپینږیرو تپوس وکړئ دلته نکریزې وړل و چېرته دلته شمې وړل چېرته و دلته جوړه وړل چېرته و. زه خپل علاقې کې وم دې علاقې ته پته راته نشته دی. دا غلط رسمونه رواجونه دا هغه ښځې کوي چې کوم ښځې چې ګرځنده وي چېرته لاړ شي نو د هغه ځګي د بل ځګي رسم و رواج دا خپل علاقې ته منتقل کړي او دا قوم په عذاب کې مبتلا کړي. ستاسو تپوس کوم د حوابلو چې ته نکریزه وړې او تمبل وهې په دې لارې باندې روان یې ستا ستر کېږي ستا ستر هلته کېږي ته پرده کولی شې. د قرآن درس مقصود دا دی چې د قرآن د حکم مطابق زندگی تېرول دي. کوژدن په روز باندې وده کېږئ به نه ښه وده کېدو د خلاف یم زه ینم ستاسو دا خیال ده چې دی چې شپې لګوي زه ینم تاسو خیال ده جامع مسجد کې څوک وده شي نو زه ورته وایم چې وده کېږئ به نه مال بیا خوب راځي. عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په فلم کې چېرته سړی ناست او خوب وله نه ورځي او چې جومات کې چې چېرته یا چېرته به یو درس کې ملا لګوي نو ټول خلک ویده کېږي. دا ولې عطاالله شاه و عطاالله شاه نو بیا اسانه خبره ده. دا فلم چې چېرته وي دا کم ځای دی غلی شو دا جهنم دی. په جهنم کې په اور کې چالو خوب ورځي نه دا جومات کوم ځای دی غلی شو دا جنت دی. جنت کې آرام وي نو چې چاله آرام ورځي نو خامخا به خوب ورځي. د آرام ځای کې خو سړی ویده کېږي که نه. خبر مې دا کولو د نانو متعلق چې تر څو پورې پرده او دا رسمونه رواجونه دا بدعات او دا شرکیات زنانو که تاسو بس نه کو د نارینو د پلار مجال نه دی چې دوی به بس کړي. ولې تاسو وزیر داخله یې او خاوند خو سړي خو دا وزیر خارجه دي. دا وزیر خارجه خو بار چېرته وزیر خواري مزدوري به کوي او کور کې خو اختیار د باچاهت د وزارت ستا سره دی. که تا د قرآن د حدیث مطابق خپل ژوند شروع کو نو په دې خاوند باندې په دې کور کې به خوشحالي راشي. او که تا د بدعاتو د رسمونو رواجونو دا دستور د بس نه کو دا کور به اور شي. دا شمع وړل دا جوړې وړل دا د هندوانو مذهب دی. دا سره جوړه ناوې له ورکول دا هم د هندوانو دین دی. او ونوس بل یو لعنت دی چې دا ناوې قبره کې یو ډولۍ جوړوي. دا ډولۍ مخکې داسې چاته نه و. اوس یې د خلکو د انډیا د فلمونو وکتل د انډیا د فلمونو په وجه باندې
اغلطه هندوان دغه ډولۍ جوړوي او دا د هندوانو دین دی رسم نه دی ګورې سوچ د هندوانو دین خپلوي نو هغه به دین خپل نه به خارجېدو امکان دی دلته به یا به زه خپل علاقې خبره کوم زموږ په علاقه کې سیده ساده مسلماني وه اوس واده چې کله ناوې راولي کور ته کم بړبینګه چې جوړېږي به دا کور کې به دغه د غیرت نه ډک نارینو زنانو مسلمان خو غیرتي دی الله غیرتي د الله پیغمبر غیرتي د پیغمبر امتي غیرتي تاسو دا بې غیرتي د کوم ځای نه پیدا کړله ناوې خو امانت دی د خاوند دا خو بل چا ته نه ښودلی کېږي چې ته کو ته ناولې او دغه د تا کوم بیا ستا دغه کسان په دغه کې نه ته بیا فلمونه جوړې ستا د ښځې ستا د نګور ستا د لور فلمونه دنیا ته خور شي دا د فلاني نګور ده دا د فلاني ښځه ده دا د فلاني لور ده او دا یې ناوې ده بیا به مخ ګورو الله دا مخ خو خاوند ګوري نو دا د خاوند امانت دی بل چاته اختیار نشته دی دا د هندوانو رسمونه دي دا د هندوانو عبادتونه دي او مسلمان د هندو عبادت کوي خلاص زمندو چونکه قرآن دی آخری درې سورتونه دي او د مستوراتو دی دا مستورات د هغه خلقو دی چې هغه په پرده کې دننه دي آیا ای مستوراتو تاسو مستورات یې دا وګورئ ستا پرده ستا حیا شته دی ته رښتیا مستورات یې ته رښتیا عورت یې که نه ستا او د نورو څه فرق نشته دی ځینې زنانه داسې په حقیقت علاقه کې چې د جړاګانو د دغه زنانو د دې څه فرق څوک نشي کولی لہذا قرآن دا الحمد نه شروع شلو بسم الله نه شروع شلو او په صورت اخلاص باندې ودرېد بسم الله الرحمن الرحیم سورة اخلاص مونږ تاسو ته قل هو وایو اول د دې تلفظ صحیح کول غواړي قل هو الله قل هو الله غلط ده قل هو الله تو قاف ده قاف نه ده قل هو الله والله ده دا والله نه ده و ده لام باندې شد او لار زور ده قل هو الله احد احد نه ده چرګه هسر نه ده حاصل حاصل احد قل هو الله احد الله الصمد ده غلط ده الله الصمد الله الصمد دا مونږ ته یا مور میند کو کې ویلی او یا چاته د چانه زده کړی وي مونږ دې کې ځان نه کړو کنه ډېر مسلمانان داسې شته دی چې مور پلار نه په خپله کلمه ورته ښودلې وي نه چېرته جومات ته لېږلې وي نو کلمه چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي اورېدلی تاسو ډېرو نه به اورېدلي محمد رسول الله د دې نه خبر چې دا ولې محمد رسول الله وایي دې غریب
د مور و پلار و تسم دا کلمه نه دی خودلې استاد نه دی خودلې د غریب بار بانګ اورېدلې دی خبر باندې وس دا بانګ اورېدلې دی بانګ کې څه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اب در رسول الله دی کنه او دلته محمد رسول الله دی نو غریب دلته در رسول الله او در رسول الله کې څه فرق کوي شي دا ګناه د چا شو دا د مور او پلار دا د معاشره ګناه دی قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد غلط دی سین سره غلط دی سه سره غلط دی صاد سره دی دا درو اوازونه یو دي سین سه صاد مونږ دغه فرق سره کوو الله الصمد صمد هم غلط صمد هم غلط صمد دا شونډه به غونډه الله الصمد لم يلد دلته خو دې څنګه وایي خو ما خپل علاقه لم يلد سوي لم يلد دا یو لاړی لم يلد ده لم يلد غلط ده ولم يكن له موږ اسانه باندې بس چانه ذکرې وینو ولم يكن له كفو في باندې پېخ ده دې اگر رسته و نشته كفو ونحد دا غلط ده مونږ زیاد كفو ونحد دا نشاط و نشته ده وشته ده خو ځان له ورده ون دی هغه ون كفو ون كفو ون كف مثل توي احد غلط ده جرګه سره نه احد سورة اخلاص علمي تحقیق نکوم دا امیانه ما ته علماء شته د حدود پیږي دوی ته خود نه کوم زه خپل بچو ته کم بچی چې په دې کور کې دي او کم چې دلته مشران ناس دي او کشران ناس دي دوی ته سبق وایم عالمانه تقریر هغه اسمان ته خېج وخت ته کوزېګا څوک دې فائدہ نشي اخیسته زه به بالکل سیده ساده ترجمه وکوم سورة اخلاص دا د قرآن درېمه حصہ ده سورة اخلاص د قرآن درېمه حصہ ده دا زده کول غواړي قرآن کې درې مضامین دي توحید رسالت قیامت نو سورة اخلاص د توحید دا سچ توحید دی او اخلاص ته وایي اخلاص ویل کېږي چړولو ته زمونږ دا میندې او خویندې په دې کور کې وړه چړوي یا بل څه ځای چاڼ کې او کچره پاتې شي هغه افاته وړی نو چېرته مال هغه ته واچي او نور وړی چې و چاڼ کې نو هغې نو دا سورة اخلاص کې ایمان چړول دی ایمان به ته چاڼې دی کې به کچره به د شرک بوی به هم نه پرېږدی سورة اخلاص ده قل هو او دا سورة اخلاص زمون دا آبا و دا اجدادونا پلرونو نیکونو وردکونو هم دا سورة اخلاص وید هر رکعت کی نور نشو زده کولی نو سورة اخلاص به وید الله تعالی دې د هغه علماء قبرونو د نور نه ډک کړي چې هغوی موږ عوامو ته سورة اخلاص ویلی دی حالانکه 114 سورتونه دي لنډ
مختصر سورة النور مشته ده خدا د قرآن اگر درېمه حصہ ده په دې کې ډېر اجر او ثواب دی څوک چې د سورة اخلاص سره محبت کوي مینه ورسره کوي سورة اخلاص سره هغه به جنت ته ځي بس خبره اوږدوم نه خلاصه دا شوله چې اخلاص سره څوک مینه کوي د دې الفاظ صحیح د دې معنا صحیح یاد کړي او نو او مینه ورسره کوي نو یقین ده چې دی به جنت ته ځي دا د پیغمبر سلام هغه وینا ده چې دی به جنت ته ځي قل پښتو کې وایي ووایه چاته ویل دی ما ته اولنې جبریل امین ته ویل الله تعالی د محمد رسول الله ته جبریل امین ویل محمد رسول الله صحابه ته ویل چې قل او نن څوک یې ذات د دې کوم عالم چې یا په دې کور کې معلمه چې وه هغې به ویل قل وایه هو الله احد د الله تعریف کوي چې الله څوک دی دا کائنات چا پیدا کړی دی مونږ چا پیدا کړي یو مونږ چا پیدا کړي یو څه پیدا کړي یو او څه به کوو او چېرته به ځو هلته به څه کېږي پنځمه خبره یاد شوې چا پیدا کړي یو څه پیدا کړي یو دلته به څه کوو چېرته به ځو هلته به څه کېږي تفصیل نه کوم دغه پنځمه خبره یاد شوې نو الله اول هغه خالق پېژندل غواړي الله مشرکینو تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ته چې کوم خدای ته مونږ بلې چې الله واحد لا شریک دی نو دا دته ستا د خدای ته د خدایي د چا نه پاتې شوی دی او دا د دې نه به چا ته پاتې کېږي د خپل هغه ذهن مطابق خبرې کولې نو سورة اخلاص کې وایي نه تاسو چې کوم الله ته الله وایي په حالت د سختۍ کې وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سورة اخلاص کې وایي اے د الله بندګانو تاسو چې کوم الله حقیقي الله چې دا هو تاسو معبودان جوړ کړی دي خودونه د چې دا یو عظیم کرامت دی چې مشرکین هم خپل بوتان د الله نه دی ویلی ښه او د بیت الله ته یعنی بیت الالهه نه دی ویلی صرف الله بیت الله ورته ویلی دی بیت الالهه نه دی ویلی حالانکه 360 نه زیات بوتان په دغه بیت الله کې به وو خو بیت الالهه نه دی ویلی بیت الله دا الله دی قل هو الله احد وتواج الله یو دی یوازې دی هر چا سره دی دا معنا مه یېروئ الله یو دی یوازې دی او د هر چا سره دی او د عرش نه بره دی په عرش معلا باندې دی یو دی یوازې دی او د هر چا سره دی د هر څه سره دی د تدبیر چلوونکی د کائناتو هم هغه ذات دی الله الصمد و بیا دغه الله هم دی خو صمد هم دی یعنی نوري ناري خاکی په معنا نه پیږو او چې دا واورئ او چې تاسو ماسپښین مسل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نو تبه الله په دې کې خو هغه مولا صاحب داسې ویلي وو نو تبه په مانځه په خون پوه شي الله الصمد الله د هر چا نه بې نیازه دی هیڅ چا ته ضرورت نشته تمام مخلوق الله ته محتاج دی الله هیڅ چا ته محتاج نه دی لم یلد ولم یولد دا الله نسب نشته شجره نسب نشته
الله ازلی و ابدی دی اولم الله وسوم الله بیا هم الله دی دا څه چې پیدا دي اول هم نو وس دی بیا به دا نه والله ازلی ابدی دی لم یلد اولاد نه لري ولم یولد او مور پلار هم نه لري چې کوم ستاسو ذهن کې خدایان چې د کوم ستاسو معبودان چې د تاسو د فلانه د فلانه د فلانه د فلانه د عیسایان هم او يهوديان هم عیسی علیہ السلام ته عزیر علیہ السلام ته نسبت کوي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله په مثل کې څوک نشي د تاسو ته وخیم چې دا الله دی ولم يكن له كفوا احد نو کف کوشش کوي چې لور خو چې ورکوي نو په کف کې ورکوي کف هم مثل چې ستاسو د هغې ژوند یو شان دی وي ستا د خاندان ستا د کور مونږ دا دلته ګوجر پښتون ګوستانې دا مونږ یو کف یو غریب سړی دی نواب ته دی لور خور نه ورکوي دغه په هغه نواب په کور کې به سپکوي ته د فلاني ته کوستانې او ته ګوجري او ته فلانې نواب دی خپل لور خور غریب له دې نه ورکوي ځکه چې هغه لور به بیا په دغه خوان باندې به نوابي کوي نو دا کور بیا نه جوړېږي کف کې ورکول بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا دو سورتونه معوذتین دي دا دو تعویذونه دي دا یاد لرئ او خاص کر زنانو خاص کر د حوابلونو تاسو ته دا دو سورتونه چې دي دا د ایمان هم معوذتین دي دا د غیرت هم معوذتین دي دا د حیا هم معوذتین دي دا د جسمانی او روحانی د پاره هم معوذتین دي دا دو تعویذونه دي دا تعویذ په غاړه کا خاطرو مولا له بنځه تعویذګر کوړګر مولا له بنځه او لغړ مولا له بنځه ای خور ای لور ای خویندو ای لونو سحر جادو کوڑی منتری تعویذونه خاطره او پیریان دا چې څوک دغه کسب کوي نو دا عالم نه دی دا به یې څوک که ډېر لوی ملا شي نو خو لغړ ملا به وي دا زه دا قصه ځکه کومه چې دې کې ډېر لوی سبق دی د په دې باندې هر سړی پوهېږي بیا مخکې روز کې ما ته چا ویلو چې موږ لغړ ملا زګي کې وو یو ملا زګي کې وو دغه تعویذونو والا موږ سره ډوډۍ ته کېناستو سپک پاڅېدل بار ووتلو لږ ساعت پس بیا راغی ما یې ته وویل چک تللی دی کوستانې و ښه په کوستانۍ کې وایي پښتو کې به وایم خیر دی تاسو به دلته زیات کړم موږ ته چې ته چاته وو زر ووتل زر راغلی پرون ناسته ما دو پیران نیولي وو او په دې پکور په دې بړه کې مې بند کړی وو مې ازار به وشي نو بار ووتم هغه مې پرېښود ای خویندو ای دغه غیرتي خویندو داسې مولیان داسې لغړ مولیان پسې ځئ هغه به ستا د نغري د ایرو نه به تعویذ وباسي ستا د درشل نه به چېرته تعویذ وباسي چې دا دونه پیرې
او خاپره دونه تکړه دي نو ته خو یو سلو بوتم لاس نیسه نو چرته د بار ولېږه چې چرته ډالر راوړو چرته ریالونه راوړي دیتا پیره خو جسم لطیف ده چې ستا په اختیار کې دی او ته پیره وباسې او ته پیره راولې او ته پیره وباسې نو بیا خو جسم لطیف ده نو چرته ته د دونه ذلیل ولې یې ته دې لس روپو ته لاس بیا ولې نیسې ستا په اختیار کې ته په پکور په بړه کې دی دا بنده یې نو دغه ته ووایه لاړ شه او د بار نه چېرته مونږ ته یو کروڑ 2 کروڑ ډالر راوړه دا کولی شي چې دا نه کوي نو دا ګڼ کپي ده ای خور ستا په دې غیرتي وجود دا وجود ستا د خاوند دی ستا په دې وجود باندې دغه خلق لاس وهي تاله غیرت نه درځي تاله حیا نه درځي شرم دله نه درځي هغه د هر چا شکل کې دی که دغه د لعنتي ملا په شکل کې دی که لعنتي پیر په شکل کې دی که د یو عام سړي په شکل کې دی نو تا ته دا اجازه چا ورکړی دی چې تا د یو غیر محرم د محرم جایز نه دی ولې خپل زوی خپل مور سینه باندې لاس ایښودی شي ورور خپل د خور په سینه لاس ایښودی شي د پلار خپل د لور په سینه لاس ایښودی شي دا پیران چې دی دا لغړان دا خیر دی دا ګیر ول خیر دی او بیا یې څوکو دغه صاحبان یې دا لور پورې بوځي او دا دو تعویضونه وکړي نه به کور باندې څوک جادو کولی شي نه یې ټوړې کولی شي نه یې سا پیریان راتلی شي نه یې خاطرې راتلی شي نه یې بل څوک راتلی شي دا دواړه لوی قلابند دی قلا کې به بند شي د عظیم قلا دی د عظیم شپول دی دا صورت اخلاق صورت ناس او صورت فلق او صورت ناس ولې نه وایي چې ستا حفاظت کېږي ته دځې نه یا ښکته یا بره یا پیاده یا په ګاړو کې زنانه بیایې او دغه سنډاګل ورسره بیا روانې او ورسره روانې چې هغه باري او بیا خور مور خور یې دننه لاړ شي تاسو په دې فیسبوکونو باندې نه کوئ دا پیران هغه لوبې یې نه د نوجوانانو ته وایم چې کوم قسم د خور د مور سره کوم قسم لوبه هغه نه کوي مونږ چې بیا نو زمونږ همدغه شان دي خو هغه فیسبوک اعلانې راغلي ای معلمې ای د قرآن مفسره تا تفسیر وکړلو تفسیر لغوي معنا د تفسیر هغه اس چې هغه باندې زین پروت وي املونه یې ورته وي سامان وي هغه اس خرڅېږي دغه نه هر څه لرې کړي او خالي اس تا ته مخامخ شي چې دا اس اخلم فسر الفرس یا تفسیر د ګل د غوټې چې کله غوټه خپل غوټه پرانستل او ګل ښکاره شو هغه ته فسر وایي تفسیر وایي تاسو به انشاء معلمې به ډېر ګل غوټې ته د قرآن د هر آیات د هر لفظ به دا پټ معناګان انشاءالله هغې به کړي قل اعوذ برب الفلق وایا چې زه پناه غواړم په رب د سبا باندې یقینا په رب د سبا باندې د ورځې چې کوم فساد وي د ورځې چې کوم مصیبتونه غمونه وي الله دا نه غواړم پناه غواړم من شر ما خلق اے د سبا مالکا یا فالق الحب والنوى فالق الاصباح ستانه پناه غواړم د هغه شرونو نه چې تا پیدا کړی دی داسې شر به چې الله نه یې پیدا کړي نسبت به د شر به غیر ته به کوو خو خالق حقیقي خو الله دی که نه من شر ما خلقه الله
تا چې کوم شر پیدا کړی دی په دې دنیا کې ما زه د هر شر نه محفوظ کا. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د هغه تیارو نه چې کله دا تیاره خوره شي، پوره تیاره راشي. نو چې پوره تیاره راشي نو ډاکوان، غله، ماران، لړمانان، درندگان دا ښکاره شي. الله تعالی د هر قسم د مخلوق د شر نه موږ محفوظ کړ. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د هغه کوړګرو، د تعویذګرو، د جادوګرو، د جادو نه، د کوړګرو د کوړې نه، او د سحرګرو د سحر نه. هغه د عاصم بن لبید په شکل کې ده، او د دې زمانه د پیرانو د مولیانو په شکل کې ده. من شر النفاثات فی العقد، د شر د هغه نفاثاتو نه چې په غوټو کې پوکې وهي، دا بندونه یې، تاسو دا بندونه مو اورېدل، بندونه کوو، دا عقد دغه ته وایي عقد. او یا شر د هغه نفاثاتو نه چې د حق پرستو خلاف، د علماو خلاف، د نیکانو خلق خلاف، د تبلیغی حضرات خلاف هر سړی په دې مجلس کې پوکې وهي. فی العقد، په مجلس، په هر مجلس کې چې د دې د حق پرستو خلاف خبرې کیږي. تنم الله پناه غواړم. ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، د شر د حسد کوونکي نه چې کله د حسد شروع کړي، او چې حسد یې سره ښکاره کړی نه نو سوځي دی یار. حسدګر دی وسوځي، نو ما په شر ځای حسد وکړه ما سره، چې بار راته څه نقصان نه رسوي. زه خو دلته په دې خړګل رالم، ما په دې خړګل کې ډېر څه خوبیانې ولیدل. تاسو د هغه نور خلقو شان دي نه یې، د بره کوهستان، د ښکته کوهستان یا د دې نور علاقو شان دي نه یې. ستاسو لارې کوڅې لګونکي څه ګزاره کوي. زموږ علاقه کې خو کم ملک چې وي، کم ښه سړی چې نه، هغه به لاره تنګي، پټی به د پوله به یې دی خوا د لارې ته وکړي، چې هغه به نه کېږي نو دې خوا به بیا بوټي شروع کړي، بوټي وکړي. نو دا ایمان دی زمونږ، ستا په دغه پوله د خوا کولو باندې چې ګاډی د بر نه یا لښکې نه راځي، هغه د پاس کېږي نه. زنانه راشي د لښکې یا د بر نه سړي راشي، هلته پاس کېږي نه. خیرې ازار د زړه نه خېږي. ستا په دغه تنګولو باندې به څونه څه وشي. ای د خړګل غیور قومه، څوک هم چې دغه لاره تنګوي، روډ تنګوي، پټی کولاوي، په دغه پټي کې به ستا ته به کم رزق میلاو شي. ته به کم ځای نواب به شې، ته به کم ځای خان به جوړ شې، ته به چېرته به مړېږې نه. ښه انسان هغه دی چې هغه خپل په حدودو کې، خپل پټي په حدودو کې دا لاره کولاو کړي، دا سړک کولاو کړي. ومن شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، دا د حسد یوه حصه ده چې تاسو کوم زبم تم بل کوم داسې نه کوي چې زه خپل کولاو کړم او تا ته هم چې تم کولاو کړه، بل ته چې تم کولاو کړه. دا نشته دی چې چا تنګ کو نو بعد ټول به تنګ یا فلاني چې تنګ کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، وتوایا چې پناه غواړم په رب د انسانانو باندې، ملک الناس، باچا د انسانانو باندې، الہ الناس، معبود د انسانانو باندې، من شر الوسواس، د شر د هغه وسوسې اچونکي نه
خناس چې باروبار راځي چې باروبار راځي باروبار راځي په دې خناس کې باروبار ولا پیژنئ نه پیژنئ دا د 1972 نه پاکستان کې دوه ضلعې ضم شوي دي 1972 نه په دې ضلع دواړه باندې دا دواړه او په دې دواړو ضلعو باندې دوه قسمه درې قسمه خلق مسلط شوي دي څه وخت کې د باغانو په شکل کې زمونږ نه سیرې د دې علاقې د ساده خلکو نه سیرېګانې واخیستې وروسته بیا نو څو کړوسو سیاست ته لاس واچول او مونږ د سادهګانو 72 کاله دوی خپل په دې سرونو وګرځول خو خناس دی باروبار بیا راځي بیا راځي بیا راځي بیا راځي خناس چې باروبار چې راځي دغه ته خناس وایي او د دې علاقې هم سا انتخاب مونږ وکړله د دې علاقې کې هم مونږ څه انتخاب وکړله خو څه فرق محسوس نشو زمونږ د روډونو دغه حالت زمونږ د هسپتالونو دغه حالت زمونږ د سکولونو دغه حالت زما قوم انپړ پاتې شو لس کاله دلته هم حکومت وشو اوس لا وایي چې افسوس چې زما زه یم پیوې نو ما به دغه روڼونه به ازادولې نه وې که نه 10 کاله نه وې ته خناس دا به بیا هم راځي دلته خناس معنا وپېژندل په هر شکل کې دیو راځي مونږ یې دوکه کوي د رشتې په شکل د پارټۍ په شکل د مسلمانانو راشئ دا ملک دا قوم د پارټۍ نه مزاروئ مکه ازار به وشي د قوم ازار کېږي ازار لګي دا دین د دې پارټو نه مه قربانوئ دا قوم د دې پارټو نه مه قربانوئ دا ملک د خلکو نه مه قربانوئ 72 کاله قربان کو نور بس کوي بل بس کوي الله ته به جوابدهي ستاسو جوابدهي وایي دا خناس دا برابر راځي الذي يوسوس في صدور الناس د خلکو په سینو کې چې کوم وسوسه اچي خدا دو قسمه دي من الجنه والناس پیریان دي پیرے شیطان د هوبتا اعوذ بالله بان بزان بچ کے خدا انسانی شیطان سے بتسے کے نشي انسانی شیطان کو درشتے په شکل دا رشوت په شکل پیسو په شکل بس ما دې پیره پاس کنو زبدا اوتن بدل گلزار کم دې پیرا بس اخر پیره دینو ته بیا د اخر پیره خدمت ختمي دي من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحه د جنی شیطان د شرمول د پاره چې د ختمول د پاره دوباره سورت اخلاص شروع کو خل سورت فاتحه شروع کو چې دا پته لګي چې قران پس کړي نه دی ګوره
ختم د قرآن نه ده ختم و شروع شو دوباره شروع شو چې ذلیل شي شیطان بسم الله الرحمن الرحیم شروع الله په نوم چې ډېر مهربان او همیشه مهربان دی الحمدلله رب العالمین تمام صفات د خدای لره دی بل چا سره نه خایي د خدای صفات د خدای سره خایي نو د بل چا سره خایي نه الحمدلله تمام صفات الله لره دی چې رب العالمین دی د عالم ټول ساتونکی هم هغه دی بل څوک نشته دی الرحمن چې ډېر مهربان دی الرحمن ډېر مهربان دی دوستو دشمن ته یو شان دی پیدا کړی دی نو اوس ساتي هم دوستو دشمن یو شان دی الرحیم خاص مهربان دی او همیشه مهربان دی مالک یوم الدین د ورځې د قیامت اختیارات چا سره دی الله سره دی لمن الملک اليوم نن خو یې خټګول والو دا وایي چې دا زما دا ځای زما دا ځای زما دا ځای زما خو چې الله قیامت کې ته بوسي لمن الملک اليوم دا ځای د چا ته خو بیا چاړه یې هلته وایه که دا ځای زما دا نه پرېږدم دا پرېږدم دا په غلطو باندې دعوې ناجایزو باندې دعوې شر شدت لمن الملك اليوم مالك يوم الدين لله الواحد القهار إياك نعبد تم دير واغستل إياك نعبد الله خاص ستا عبادتكم بس خالص الله خاص ستا عبادتكم بل چا عبادت نکوم غلامی بستا کوم غلامی د بل چا نه کوم مونږ خو د ډېرو عبادتونه کېږي وإياک نستعین او خاص ستا نه مدد غواړم بل چا نه مدد نه غواړم مونږ د ډېرو نه مددونه غواړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ستا بنده یم ما ته چې تا ته کوم لاره سیده در رسېدلې ده دغه لار راته وښیه اهدنا الصراط المستقیم ما ته سیده لار وښیه چې هغې کې لوړې جوړې نه وي نشیب و فراز پکې نه وي کوږوالی پکې نه وي سیده لار وي چې تا ته ورسېږم ما ته سنگ میل وښیه او خدایا ما ته سنگ راه مښیه دا لوی کمر په دې لارې کې پرېوځي که نه هغه سنگ راه دی او دا میلونه چې دا میلونو دا ګټې ودرولې که نه فلانې ته دونه میلونه دي دا دونه زګی دی دا فلانې زګی دی هغې ته سنگ میل وایي الله ما ته سنگ میل وښیه خدا ما سنگ میل کا ما سنگ راہ مکا اهدنا الصراط المستقیم سفر ستا یو بیابان کې روان دی یو بیابان کې روان یې او په بیابان کې یوازې سفر مزه نه کوي چې تا سره ملګري هم یې ستا د طبیعت ملګري او چې د ستا د طبیعت خلاف ملګري دي که نه په دې سیټ کې هم د سره څوک ناستي د پردی ګاډی دی دا سیټ کې هم د سره چې ستا خلاف ملګري زړه به دې تنګ وي چې خدا یا زه دې کوز شوی یا د سړی زمانه کوز شوی وی الله دې دې لوی سفر ملګرتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي را رسول الله ستا د لیدو نه بغیر زما خو ګذران نه کېږي مرګ خو دواړو په شته دی چې وفات شو نو زه بیا تاسو خو به درجې ډېرې لوی وي او زما درجه خو به لاندې دي چې تا ونه وینم زما خو ساعت نه تېرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دي المرء مع من احبه دنیا کې چا چې د چا سره مینه کول قیامت کې به هغه سره پاسي
اے ڈلو والو اے پارٹو والو اے دا علاقے کی ڈلی پرے والو اے پا ملکی او پا علاقے کی دا پارٹو والو دا نشتہ دے چے زمان با پارٹے با بیدونی دنیا کی ما ټول منډې تړې به بېدونې دپاره به وي قیامت کې به زه د دیندارو سره باسم په دنیا کې ما به علما په کم ویشتلي وي او دا مې ورته ویلي چې ملا په دوړ مسجد تک او قیامت کې به د علما سره باسم د نیکانو سره باسم المرء مع من احب المرء مع خلیله چې دنیا کې د چا دوست چا سره چې دوستي وي چا سره چې ډله وي چا سره چې پره وي چا سره چې پارټي وي دغه قیامت کې پاسه د هغه سره دی هغه به مخکې جنډه یې ورته به هغه جهنم ته لاړ کو جنت ته لاړ بیا ستا هغه بیا ته پېژنې دا زما ډله کوم طرف ته روانه ده یعنې هر سړی دا پېژني چې دا زما ډله چېرته روانه ده په دې دنیا کې پېژني دنیا کې په دې پېژني چې مثال په طور دا مونږه خلک چې ولاړ دي د چا که خیري ماته یې نه هېڅ شی نشته دی په دې مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نشته دی او زما قید دی هغه جنډه اخیستې مخې ته روان یې او چېرته ځي یا ستا یو عالم یو فرزگار نیک انسان تا په دنیا کې د هغې حمایت کړی دی نو قیامت کې د هغه جنډې لاندې به یې بل جنت ته نشي تللی دا نشته دی ما من احب اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا هغه خلقو لاره ته وښیه چې تا پې انعام کړی دی الله الله تعالی دو قسم خلقو نه مونږ وساته په دې دا الحمد مونږ هر مانځه کې په هر رکعت وایو که نه خو افسوس دا دی چې په مفهوم یې نه پوهېږو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا دو ټکي مونږ همیشه وایو دا دو قسمه خلق دي یو هغه قسم خلق دي سره د پوهې نه ګمراه دي یو هغه خلق دي چې سر بالکل انپړ دي جاهل څه بل پوهېږي نه او زه د هغې ملګرتیا شروع کړم چې هغه داسې خلک چې د صورت اخلاص وزیر وي او صورت اخلاص نشي ویلی ای د الله بندګانو وزیر داخله وي او قل هو نشي ویلی الحمد نشي ویلی هغه قیامت پر ورځ باندې به ستا څه خیال دی قیامت کې به د قبر کې به دا صورت اخلاص زده کوي صراط الذين انعمت عليهم چې تا به مهرباني کړې هغه باندې من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ملګرتیا د دغه خلکو په کار دی غیر المغضوب عليهم ولا الضالين چې نه پې غضب شوي هغو باندې او نه په خپله بېلارې لار اختیار کړي بېلاري اختیار کړي نو دو قسمه خلق دي نو دا دو قسمه خلق دا دونه قسمه خلق غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نه پې غضب شوی دی او نه بېلارې شوي دي نو مونږ دا غواړو چې الله دې زمونږ ملګرتیا د هغه خلقو سره وکړي چې الله خوښ وي او العلماء ورثة الانبیاء علما د پیغمبرانو وارثان دي څو خیال دی پیغمبر به خپل وارث جهنم ته وارتوي زمونږ خو دغه یو امید دی د الله ده چې زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ به شفاعت کوي دغه یو امید دی نو خو زموږ اعمال داسې دي زموږ عملونه خو کې بیکار دی چې د محمد رسول الله شفاعت نه محروم نشوي د الله بندګان آمین قبول که الله دا قرآن چې کوم ویل شو الله دا قرآن قبول که زمونږ نه
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا ملجأ ولا منجي ولا ماوى إلا إليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم مونږ ټولو مستوراتو او سپینګیرو نوجوانانو ماشومانو عالمانو طالبانو الله بیمارانو مجبور خلقو تاتمو د ګناهونو نه ډک لاسونه مو نیولې دی. الله مونږ معاف کا. الله مونږ سره د عفو او درگذر معامله وکا. الله نور عذابونه مونږ مان مراولا. الله د زلزلې په شکل کې عذابونه مراولا. د سیلابونو په شکل الله عذاب مراولا. الله د ګرانې په شکل کې الله د عذابونه منور بس که زمون ربا. الله د دشمنې په شکل عذابونه مراولا. ای الله مونږ سره معامله د عفو درگذر وکړه. الله زمون په منځ کې الفت او محبت پیدا کا. الله مونږ د فرقواریت نه محفوظ وساته. الله ای الله زمون تمام حاجات ته پوره کا. الله بل چا درته نه ودرېږو. الله تا ته مو لاسونه نیولې. الله مونږ معاف کا. یا الله د ټول مسلمانانو باندې رحم او کرم وکړه. یا الله امت محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحم او کرم وکړه. یا الله دې پاکستان حفاظت وکړه. یا الله پاکستان والو باندې رحم و کرم وکا. یا الله دا ملک اسلام پر نوم جوړ شوی دی. الله غدارانو د علماء د وینو سره دغه بازی وکړل. الله زنانو سینې پرې کړې شوې. ماشومانو په شلون شل کې سا ورکړلو. الله عزتونه ولټل لوکش کړی شو. الله غدار په دې ملک باندې غداران رالل. الله غداری وکړله. الله تخبر رحم و کرم باندې دا کلمې په نوم باندې دا ملک جوړ دی. الله د کلمې حکومت په دې ملک باندې راول. الله یا الله د دې ملک ادارو حفاظت وکا. الله د دې ملک د مراکزو حفاظت وکا. الله د تمام مدارس حفاظت وکا. الله د مدارس والو حفاظت وکا. د علماء حفاظت وکا. طالبانو حفاظت وکا. الله د دې ملک د سپینګورو حفاظت وکا. د نوجوانانو حفاظت وکا. الله د دې ملک د مستوراتو حفاظت وکا. الله د تورسرو حفاظت وکا. الله د تورسرو حیا پرده وساته. الله د تورسرو حیا پرده وساته. الله ستا دا کلام ستا دا قرآن کم معلمه چې د زړه د کومې نه د زړه د اخلاص ویل دی. الله هغې په ژوند کې هغې په اولاد هغې په خاندان باندې الله رحم و کرم
باران نازل کړ ربا آمین رب العالمین زمونږ ټول بچي داسې دیندار کا الله ټول علما جوړ کا الله آمین یا رب العالمین نور توفیق هم د دې علاقې ورکا چې ستاسو دین ستاسو قرآن ستاسو حدیث خدمات کی کوي یا رب العالمین قرضدار د قرض نه خلاص کا بل د خزانونو سبب وکا الله چاته مو محتاج و ربا الله چاته مو محتاج و الله یا الله سوچ بار ملکونه کې دی الله هغه خیر سره عافیت سره خپل کورون تر ولا الله څوک جیلون کې دی الله د رهایی بندوبست وکا الله آمین یا رب العالمین بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کا آمین یا رب قرضدار او قرض خپل د خزانو نه پورا کا یا رب العالمین چا چې صح حاجات دی الله چا ویل دی هم دغه حاجات هم پورا کا کني ویل ربا تا ته معلوم دی ربا د دې ټولو حاجتونه الله د خپل د خزانه نه پورا کا رب العالمین بل چا درته مو دروا یا رب خپل د درز مونږ ټولو سبب وکا الله تعالی په دې علاقه کې په دې خارګل کې چې صح حالات دی رب العالمین نا خوشگوار هغه په خوشگواري بدل کړه رب العالمین دې دوی په مالونو په عمرونو کې په اولاد کې برکت واچو الله تعالی موږ د قران عاشقان جوړ کا موږ د قران د دین خادمان جوړ کا د خادمان موږ جوړ کړه رب العالمین دا بندوبست دی په دې کور کې چا کړی دی الله هغوی په مال او په اولاد په برکت واچوه څوک چې راغلي دی الله دلته تا ته لاسونه نیولي ربا زمونږ دا لاسونه تش مه واپس کوه رب العالمین الله زمونږ سره العفو درگذر معامله وکړه الله ستا نبي محمد صلی الله علیه وسلم کوم دعاګانې غوښتې دي هغه دعاګانو کې زمونږ حصه وکړه الله دې کوم څه نه چې پناه غوښتې دی الله مونږ ټولو پناه نصیب کړه وصلی الله تعالی علی رسوله محمد و آله وصحبه